باب الصلاۃ کفارہ بابن الصلاۃ کفارہ کاف فا اور را کفارہ پټول منز کفاره را مټاوون کړي سړی فضائل بیانې د مانزو دا غیر لپاره دا بنیادی فضیلت ته په حدیث او دا ښکاره ده چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د صحت صحیح التزام کړی دی په دړل سره سړی چې بیانې نو دا حدیث ته بیان کړي د مونځ د فضیلت لپاره حدثنا مسدد بن مسرحد پلار نوے مسرحد نے حدثنا قال حدثنا یحییٰ دا یحییٰ بن سعید بن فروخ عن الاعمش سلیمان بن مہران نم دے اعمش اعمش تابعی دے داغه د صفت د وجه د شب کورتیا د وجه ورته اعمش ویل شي شب کور پښتو کې د شمکور وایي د شپې نظر ګډوډي نه ته وي شب کور عربی کې ته اعمش وي او اعمای او اعمش اعما منه پسترګو معذور اعمش منه معذور نه دی هو مسله ورته د شپې وي قال حدثني شقیق بن سلمہ قال سمعت حذیفہ سیدنا حذیفہ بن الیمان صاحب السر ورتوی صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتا صاحب السر پدے وجوی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا د باز منافقین نمونه خودلیو قرآن مجید کے سورۃ التوبہ کے داشتر ہے چې مدینہ کے اوستان غیر چاپیر پدے بانڈو کے منافقین دی لا تعلمهم نحن نعلمهم بعض خلقو لگا فرحان المالکی پنم بانی اور حافظی دے فرحان المالکی تاسو گوگل کے داغنو مرواچا ہے فرحان المالکی وتا ته وداغه پرفز باندې مبني ډېر شي سيزونه ملوشي دا د بعض خلکو ډېر فیورټ دی زموږ د عراقو کې ډېر خوښ دی پسندیده دی ځکه چې متکلم دی کنه خو ان خیر دی چې د صحابه ته او د بوته وي خو چې د علم کلام هغه خولي شي د مالکی نه دی چې د موالک نوم استعمالي هغه آیت کریمه دا کوم چې مونږ ویل اشاره وکړه چې لا تعلمهم نحن نعلمهم نو هغه بیا د حدیث سره چې دا صاحب السر دی د سره تصل ولا پیدا کړل چې دا حدیث صحیح وي نو بیا قرآن غلط دی کو قرآن صحیح او دا حدیث غلط دی متا سما سوځلوي دا فتنی دی بس هر سړی خپل دماغ کې یو شی جوړي یو تعارض پیدا کوي او اس کنده مې دا مرض دی خلکو دام ډېر لوی سړی دی ادم بظاهر دا خبرې کوي بیا خلک قرآن زده کیږي نه قرآن مجید وایي چې تاسو ټول منافقین نه پیژنئ او قرآن نه معلومه ده چې فلا عرفتهم فی لحن القول ډېر منافقین رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو پیژندل د هغې په لحن القول قرآن چې کوم دی نفي کوي دا د ټولو منافقینو کوي او چې کوم دی خودنه کوي چې فلان کې منافق دی او فلان کې منافق دی هغه بعضې ښیي یعنی بعض منافقین معلومو قرآن سورۃ التوبه کې د ټولو منافقینو د نه پیژنګلې خبره کړې ده چې کل منافقین چاته نه معلوم او قرآن مجید بل ځای کې چې دغه وایي چې لا عرفتهم فی لحن القول دا غیر مراد داری چې بعض منافقین چې کوم دی هغه معلوم دي دې حدیث کې دا کوم چې مونږ وایو صاحب السر نو دته بعض خودلی شوی دی دغه کوم ځای تعارض انسان د خپل دماغ او تعارض قرآن کې بیا کوي دا استاد دماغ کې تعارض دی بعض منافقین ورته خودلی شوی دی ځکه ورته صاحب السر وایي نور څه دراز خبره نشته ده
چې ګند رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دین داسې ښودلی دی چې نورو صحابو ته نه دی ښودلی هغه لکه سیدنا علي په باره کې د بعضې خلکو خیال لرک چې هغه ته کوم شی ورکړی شوی دی هغه نورو صحابو ته نه دی ورکړی شوی وایي کوم چې دین دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته یو شان ښودلی دی رفس ته ونه دی صاحب السر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما تو یمان نم حسن لگ حیسن لام ادوارا صحابہ دی دا علم سادہ ہے چا عبداللہ بن عمر بن العاص ہوئے رضی اللہ عنہما ہوئے لیکن عبداللہ ہم صحابی دے عمر ہم صحابی دے عبداللہ ابن عمر ہوئے نم رضی اللہ عنہما ہوئے عبداللہ ابن عباس ہوئے نم رضی اللہ عنہما ہوئے تو دارنگی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما ادوارا صحابہ دی قال كنا جلوسا عند عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار آگے وقت خلافت بادشاہی مشری امارت او قوم خیدہ دخ چلو صحابہ کرام و پنیز باندے دانو چفلانے امیر المومنین دے تدم مرتبہ دی جدائی زمونگ نخ ناس تا پاست دی جدائی ناسمو صحابہ کرام سیدنا عمر سو د 42 لاکھ مربع میل واحد فرما روا دے لیکن داغت سادگی کے سفرق نظر آگلے مال نہیں خراب اقتدار نہیں خراب داغت سڑے خرابی کم چے پلگو بو کی ڈوبی گی داغت تربیت یا صحیح نہ دے شوے یا داغت ٹارگٹ صرف داغت مقصود ہو چما درے داشے پلاس رش دمردا چې د سیدنا عمر په باره کې د هغه د عدل انصاف چې کې مې کیسې دي چې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته سلمان فارسی پاسې دو او ورته ویل چې ستا خبر نه منو هغه شبلی نعمانی لوی نظم ویل ریک دا دروغجن دی نظم دا کیسې ټوله دروغجن ده ته سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنہ پا عدالت کے پا انصاف کے حص شک نشتہ رکھ لیکن اگا پا صحیح واقعات ثابت ہوئے گا دروغجن واللہ صلی اللہ ہے تو دروغ ضرورت آگا چاہتا پیخیگی چاہتا کہ آگا وصف موجود نہیں چکل وصف موجود دے اور صحیح احادیث ترے نولے سڑے دروغجن خبری گئی دا دروغجن خبری دا مخای خلقو دا واضح ہوئے دا غلط دا درست نہ رہا دا حالت د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ تاریخ کے داغ سیرت کی لکھی لی دا اگرچہ مال آگے اسنادی حیثیت نہ دے گا دلے فاغداوی چکلا اغلا خلیفہ نو ناغبہ دیو بوڑے ساروی اغیل الوشل بیزے اوخی بیل وشلے چکلا دے امیر المومنین شو داغے نوسے رالا پجڑا بانے چیرہ تو خواہ امیر المومنین شوے اوس با زمونږ اوښې څوک لوشي هغې زه به لوشم دا ټول نه لوی بوت دی که نه سټیټس دی زمونږ دا نوې تعلیم یافته یوازې نه بلکې دا شیوخ القرآن او شیوخ الحدیث چې کوم دي که نه دي کې هم دا مصیبت راغلی دی سټیټس دی یو حیثیت چې هغې ته ورسي که نه بیا بس ګل هم نشي ماتولی ظالم ځان له څه شي له ګوتې نه وړي ولې زما د حیثیت خلاف طرف د بل چا نه مونږ ګیله نه کوو خو هغه خلک چې هغه د قرآن و سنت باندې د عمل کولو مدعیان دي نو هغې نه زمونږ سوال پیدا کړي تاسو څه کوئ 2 غنټې درس به وکړي نه طالبانو مینه ده ورسره د خلکو مخکې چاپي کول شروع دي دا خو د خپلې ښځې کار دی الله بنده او بیا بالخصوص هغه ځایونه چې هلته کې د انسان لاسونه رسېدل جایز نه دي دا جایز دي دا ډېر لویه برایي ده زمونږ خلک دا خدمت ګڼي دا خدمت طریقه دا چې سر باندې وګرځه ټیک ده د یو سړي مغانه کې څه کار دی چې هغه دی پورې لګیا دی دا سټیټس زمونږ ډېر تباه کړي وو د امام احمد او د امام مالک اقوال تاسو وګورئ په حلیة الاولیاء کې کوم چې حافظ ابو نعیم لیکلی دي چې په زرګونو شاګردان به ورسره خو چې کله پاسېده نه شاګردان ته ویل یو کس به نه پاسي تر کومه چې زه کور ته نه یم تللی تاسو به یو کس نه پاسئ ولې
دا غیم دې ځای کې زړه دی او پای کې هم لوی راتلی شي. دلته خلک خپل زور ښیي خلکو ته انما الاعمال بالنیات مسله زمونږ ګډوډه شوې ده. په دې طرف ته توجه کوئ د خپل علم په بنیاد باندې تکبر کې مه راځه. بای سړی مونږ ورسره دغه شان رویې نه ساتلی مونږ باره کې هم دغه کمنټس دي دا هغه خپل سوچ دی. د چا په سوچ مونږ پابندي نه شو لګولی. هر چا خپل یو سوچ دی. سړی بوزګار نه وي بیمار به نور بې شمېره وجې به چا په باره کې بدګماني کول دا هغه پوه شه د هغه رب پوه شه دې لپاره د قیامت رسته دی. خو بار کې د بعضې کسان د عمل نه ښکاره کېږي داسې دا نه دي پکار. سیدنا عمر جلیل القدر صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خر دی خلیفہ ثانی دی لیکن صحابه کرام سره ناس پاس دي هیڅ پاک نشته بری. هغه تپوس کوي ایکم یحفظ قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الفتنه. فتنه اصل کې اختبار او امتحان ته وایي. اختبار او امتحان ته وایي لیکن عمومی طور اصطلاح کې عام چې کوم رواج دی نو فتنه بیا ازمیخت وایي. خدا پښتو کې نه وي لګیا ها د عربی فتنه یادو پښتو کې فتنه جدا شی دی او پښتانه بیا د فیض زیر نه وایي زور وایي د اوښ پتنه راوي د دې غار څه بدل دی پتنه نه یادوم فتنه یادوم هغه هم د عربی یادوم. و دا فتنہ کلا اولاد کی انما اموالکم و اولادکم فتنہ ازمیخت کلا کلا اللہ کی دے انسان نو پا مال کیم کی اولاد کیم کی. څه مطلب دی د مال موجودگی فتنہ را او که د مال غیر موجودگی فتنہ را دواړه فتن دی. مونږ ځان له یو ذهن جوړ کړی چې چا ازمیخ کی په مال نو ګنده غله مال ورکی. قرآن خدا نه دی ویلی د مال وجود هم فتنه را او دا مال غیر موجودگی هم فتنه را. د اولاد موجودگی هم فتنه را ازمیخ دی او دا اولاد غیر موجودگی هم فتنه را. په یو کې الله د انسان د صبر ازمیخ کوي او بل کې الله د انسان د شکر ازمیخ کوي. زمونږ خیال دی چې اچھا اولاد دی په دې باندې د الله فضل له پېښوي فضل لے بے شک لیکن دے فضل کے امداد ابتلا دا ازمیخت بلاوناہم بالحسنات والسیئات قرآن کے نست دا چې ابتلا یوازې په سیئاتو کې نه په حسناتو کې. یو سړي له الله علم ورکړی دی نو دې دپاره ګوري چې دی څه چل گئی. قرآن دا ویلي چې کیف تعملون درکو مونږ تاسو له هر څه ابتلا کوو په دې کې کیف تعملون ستاسو رویه سره په غربت کې ستاسو رویه سره په مالدارۍ کې ستاسو رویه سره چې ته بې علمه وې ستاسو رویه سوا چې ته با علم شې نو بیا ستاسو رویه ده. فقیر محتاج و نه ستاسو رویه ده چې مالدار شې ستاسو رویه ده. قرآن او حدیث ادا نه وایي دا زمونږ خلک څه وکړي انما اموالکم و اولادکم فتنه. تقاریر وغیرہ اردو کې تاسو ہو رہے چې قرآن نے اولاد اور مال کو فتنہ کہا ہے اللہ ہمیں فتنے سے بچائے ویسا لگیا ہے بس اندے آگا فتنہ لکھا مچی اردو کے اور پختو کے فتنہ رکھ میں اس کے دا ازمیخ دے ازمائشت تو دے حدیث کے دا فتنے ذکر دے دے کہ ابن حجر کے تو گورے یا فیض دے ابن رجب فتح الباریو گورے ټول د فتنے نه بحث کړی او دی ویل دي چې فتنه دا لفظ دا سره چې دې مراد ابتلا او اختبار دی لیکن د دې عمومي استعمال چې کوم دی هغه بیا مصیبت ته پار راځي. لیکن دې دا مطلب دی چې هر ځای کې د فتنې معنا بدلږي. حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ویلا حسنین را روانو صحیح ہے نو حدیث ده خرپو سے کول را روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خطبې نه راکوز شو دواړه ترخ کیونیول او فرمایل صدق الله الله رښتیا ویلي دي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه. زه ټینګ نشم دغلته خطبه ویلو کې ټینګ نشم دی مې راپور تکړل د دې تکلیف رانه برداشت نشو دا خوی ده
نا تپوس کوي ایکم یحفظ قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الفتنه د فتنې په دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول چاته یاد دی؟ خلک خو کله ډېرې کوي که نه پیدا حدیث د څه دلیل دی؟ دا دې دلیل دی چې صحابه کرام به احادیث زوتول احادیث به یاد ساتل گپې به مه لګوه چې که مې گپې لګې د انکار حدیث کا داسې شته لوزه هسې باقي ما لوزوه چې تپوس کوي په دې وجه تپوس کوي چې د صحابه کرامو عام عادت دغه دی خو دومره چې د هر چا فیلډ جدا وي سیدنا عمر او سیدنا ابوبکر صدیق د هغې حالت جدا دی هغې که دې طرف ته متوجه شي نو د هغې نه به نور کار پاتې شي لکل فن الرجال یو سړی تفسیر باندې پوهېږي نو دی د محدث ومني یو سړی په فقه پوهېږي دی د مفسر ومني د محدث ته ومني خو زموږ د ملک مسله ده چې مفسر به محدث نه خلافي او فقيه به د دواړو نه خلافي څه مصیبت هم جوړه د هر چا میدان جدا دی د امام ابو حنیفه میدان اجتهاد او فقاهت تسلیم کا حدیث کیا پرېږده حدیث کې امام بخاری رحمه الله ته متوجه شي امام مسلم ته متوجه شي تفسیر کې عبدالله ابن عباس ته متوجه شي مجاهد ته متوجه شي دې لپاره زه همیشه مثال ورکوم زموږ دا وړوکې غونډه وجود دی په دې کې د هر یو څیز دپاره د هر یو عضو دپاره ځان له ځان له سپیشلسټان دي ستا چې سترګه خوږېږي که نه د معدې ډاکټر له ته نه دی اوس که دا ټول ډاکټران یو د معدې هغه سترګې والا ته کندلې شروع کړي سترګې والا معدې والا ته کندلې شروع کړي دا نشمندي ده دا خو ټول یو حکایه کې جمع کېږي دعوت موږ د دغې خبرې کوو خلک دې ته سوچ نه کوي چې موږ څه ویل غواړو یو سړی مفسر دی د هغه اوړ نه بچونه هغه تفسیر دی بس ټیک دی که هغه مهارت دی خو د هغې مطلب دا نه چې ګندې د رسول الله وسلم په ځای باندې ناست دی نه انسان دی خطاګانې به کېږي او معاف کولی شي دغه حال د محدث هم دی دغه حال د فقيه هم دی دې کې څه دی نو بهر کې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث یاد ساتل هغه وخت کې لیکل لوستل نه و صحابه کرام اکثریت هغه انپړو وروسته بیا صحابه کرامو لیکل لوستل زده کړي لہذا دا قسمه خبرې کول چې احادیث اړو دلیل نه دی دا حجت نه دی دا وروسته جوړ شوي دي فلان نه دا ټول دروغ دي بکواس قلت انا نو ما ویل چې جی ما ته پته ده انا کما قاله ما ته هغه شانته معلوم دي څنګه چې هغه ویلي دي دا خبره ده که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې به د ځانه هیر پیر نشي کولی نضر الله عمران سمع مقالتی والا مسله ده چې که تاسو ځان تازه ساتل غواړئ خوشحاله ساتل غواړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح زده کړئ او بلا کم و کاست هغه نور ته ورسوئ چې دا چلته کوې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا به تا ته شامل وي ته به همیشه تر و تازه یې تا به څوک خفه ونه ویني ستا په مخ به د غم آثار چرې نه ایښ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرامینو دغه حال دی مونږ چې د خپل پلار یا د نیکه یا د استاد مقولات یا د هغې فرمودات بیانو څومره خوشحاله یو لیکن کاش چې دغه د دې نه سوا حس زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په باب کې هغه نشته دا بیدار کې ځان کې کما قاله مطلب دا دی څنګه چې هغه ویلي وزي هغه شان ویم در کمې زیاتې به نه دې ته روایت باللفظ وایي روایت باللفظ کوشش کوي صحابه کرام و کله کله روایت بالمعنی هغې کوو روایت بالمعنی دا مطلب چې هغه مضمون به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکن الفاظ به پوره یاد نه په دې وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله من کذب علی متعمدا نو فرمایل دا چا چې روایت بالمعنی کو نه هغې ویرېده ځکه بیا تپوس کړی چې یاره چې کله کله خدای چل کېږي موږ یعنې موږ ته ستاسو الفاظ نه یاد خو مفهوم کې موږ مطمئن یو چې دا ټیک ده هغه وی دغه نه مراد دی مراد هغه خبره چې ما کړې نه د سره ایو سړی ما باندې وایي نو نضر الله عمران
ته چې د محدثینو ژوند ته وګورې هغه شاید د نورو نه لږ بدلي د هغې وجه هم دکه ده چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین یادوي دا زده کوي او دا باعث د دین دوه بنیادونه دي یو قرآن دی یو حدیث دی نو قرآن چې بچاله ورته که نه صحیح هغه ته به مجود وي مجود قاری نه وي دا وروستو اصطلاح ده مجود به معنی قاری دا ډېر وروستنه اصطلاح ده مجود به هغه چاته وي چې هغه تجوید نم واقف ہو لیکن کھرا پن نم واقف ہو چې د آیت سے تفسیر ده شاہ نزول سره ناسخ ده او که منسوخ ده د دې علم سره لږ د متقدمینو کتابونه وګورئ پته به ولګي زی هغه شان تا ته وایم کما قالو قال انک علیه او علیها لجریون دا او علیها دا جمله دا دراوی ده چې سیدنا عمر څه فرمایلیو چې انک علیه یا او علیها علیه نه مراد څه شی دی اقوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکارا چې هغه مذکر دی نو ذکر علیه وی او چې کله دا فتنې ته راځي کې نه بیا علیها ویل شي دا د محدثینو دومره احتیاط دی د خلکو خیال نه چې داګه نه سوال سمې سره خلک دی بس خو د فایل خېټه ډکوي که نه محدثین د فایل خېټه نه ډکوي هغې هر څه نه وایي چې کوم ځای شک راغلی دی هغه ښکاره کړي چې او علیه ویلی دی یا او علیها ویلی دی او دا څیزونه جمع کړي دا حدیثونه په دې به دا سره مستقل رساله جوړه شي او دا به حجت کې ته پیش کړي چې محدثین دومره محتاط دي چې کله د یو حدیث کې لږ ځای کې هم د هغې حافظه کارونه کړي نه هغې وښي په دې کې مفهوم کې څه فرق نه راځي لیکن هغه احتیاط د هغې دومره دی چې هغې درست الفاظ ویل غواړي دا هر چا چې ویلي دي چاراوي ویلي دي نو ته په دې باندې لجریون جری بهادر ته وایي تکړه ته وایي دلته څه مراد دی مستحق ته د دې مستحق یې ځکه ته صاحب السر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره نږدې پاتې شوی لہذا دا ستا مرتبه شته دی چې ته هغه بیانوې نو ما ورته وویل فتنة الرجل فی اهله و ماله و ولده و تجاره تکفرها الصلاة والصوم والصدقة والامر والنهی بس باب سره دغه سره متعلق باب د سویلو الصلاة کفاره دا گناهونه او غلطۍ کله سړی په خپله کوي کله ښځه کوي او کله بچي کوي کله مصیبتونه د انسان په وجود راځي کله په اولاد راځي کله په مال او دولت راځي ځمکه باندې راځي جایداد باندې راځي دا الله پس مټاوي په منځ دومره لوی فضیلت شاید د بل عمل نه فتنة الرجل فی اهله و ماله و ولده فتنه د یو سړي مصیبت د یو سړي ازمیخ د یو سړي دا راځي داغه په اهل او عیال کې اهل کې ښځه داخلي یعنی اول مصیبت انسان ته خپل ښځې نه رسي دا فطري مسله دا نه وته چې دوست په تقریر شروع وکړ او چې په دنیا کې د ټول نه غټ زناور ښځه ده د بعض علماء کار دغه دی چې هغه ښځې ته څه کوي نیچا دګاوي که حدیث داسې راشي زم د زنانو کې لاغله دا پکاري تاسو لا چې تاسو د قرآن ټوکړه تاسو ته معلومه وي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم دې کې وخت نه داخله نو همیشه د پاره زمونږ کار دی چې مونږ د قرآن او د سنت غلطه ترجمانی کوو مونږ وایو الرجال قوامون علی النساء سړي بسې د ښځو د پاسه وي خپل خبره ده زمونږ حیثیت غوره دی افضل له او که د سیده عائشه حیثیت افضل له چې غلطه معنا وکړي بیا سوالات ټینګېږي نه الرجال نه خوار سړی نه مراد الرجال نه مراد خاوندان دي او النساء نه مراد دغې ښځې دي خبره ختمه شوه دا خو نه چې هر سړی د هر چا په ښځه باندې چې کوم دی نو قوام دی نه مطلب رجال نه مراد خاوندان دي خاوندان د خپلو ښځو قوام دي
قوام د منتظم په معنی د پاسه معنی باندې نه دی نور استدلالات مګو چې دې لپاره دا طریقه دا ځان لمه لګیا قرآن چې کله ویلی دی چې نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وتخپل علم ځان سره کېده ستا پکار شي موږ نه پکار قوام دلته کې پاسوالی ته ونه وي قیم منه منتظم الرجال قوامون علی النساء خاوندان با د خپل خزو منتظمین قرآن صحیح وایا سیاست سره وګورو هغه کې چې خزا مشري کوي کنه کوي هغه ځان لګ گمراهی ده ځان له دلال له هغه مزه لیکن د قرآن داسې ترجمانی مکوا چې پای وایي ته سیاسي مسلې ثابتولو کوشش کوي بیا باندې دې راشن اج سبا سره اتحاد وکړي نه بیا ورته بیا مسله جوړي چې یو ځای یو څه کې بل ځای کې بل غلط ترجمه اس زمګو فتنة الرجل فی اهله اهل نه مراد خزره د سړی مصیبت شروع کیږي اکثر و بیشتر د خپل خزنه خزه بالفرض بظاهر نه کړه مسکنا کوي بظاهر دیندار را مس کی بھی دی نہیں بظاهر داسی وی چې انسان وی ډیر حیادار دا لیکن دې چې بارزی نه بیا بل سکے دا سے فتن هم راضی مصائب چې هغه د زنانه وډی دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مخ ذکر کو بیا دوے مال او درې میں ولد ذکر کو فتنه راضی د انسانانو داغه په اهل کې داغه په مال کې داغه په ولد کې وجاریه او داغه په گاونډیانو کې مرضی یعنی بعض مصائب بتا د خزه نه شروع شي بعض مصائب بتا د خپل مال و دولت نه شروع شي بعض د اولاد نه شروع شي بعض د گاونډیانو شروع شي لیکن تکفرها الصلاة والصوم والصدقه والامر والنهي تکفیر تک سمانا مٹاول لیکن مٹاوی حغیلا سشے مٹاوی اول شے ذکر کا الصلاة منس الصلاة کفارہ یعنی یہ مصیبت را روان دے انسان تانا دے معلوم اللہ پہ علم کرے خجدے کلم گزاری نہ اللہ رب العزت آغا شے مٹاو کی دنا یا کہ مصیبت تراو مغیب الفرض خود سڑے د صوم و صلات پابندی نو اللہ اغا تکلیف مٹاوے اس تو گورا تاکم خلق چی دین سر جڑاو دے من خدا نہ وای چې دا ملائک دي دیکھم بشمیرا گناہوں نه دي لیکن دا اللہ فضل لدا چې دی کم د اطمینان جن تے رہی آغا اطمینان والا جن دنیا دار نہ تے رہی جیب کے بے پیسہ نہیں خیٹہ کے خوراک نہیں لیکن عالم خودکشی نہ گئے سوک صوفی بزرگ خودکشی نہ گئی خودکشی و سوک گئی دا دنیا دار دا پدیسی زبانے کسڑے طول عمر اللہ تسجدہ کے پروتی کنا شاید شکر ادا نکلش دا دین برکات دی سڑے وہ گناہگاری بے شک دا مو ہے جو سڑے فرشتہ دا اللہ پر اسماء کی اسم دے تو محسن ہوئی گا نا اللہ محسن دے احسان سے ہوئی دا نیکے پا بدل کی جو سڑے نیکی کی ناغا تا محسن ہوئی کہنا دا بدے پا بدل کی جو سو خیگڑوں کی ناغا تا محسن ہوئی و دا اللہ پا اسماء کے چکم محسن صحیح حدیث تر ہے طبرانی کبیر کی حدیث لگل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا اللہ یو اسم المحسن ہم دے یحب الاحسان علی کل شین ہر چیز مانے غیر احسان خوخی حتی فی القتل تردے چھ پا ذبح کے مغا احسان خوخی مقصد دارے چھ دا یو نیک سڑی دا پارا دا گنانا دا پیغمبر غند معصوم کے دل ضروری نہیں دے با گناہگار ہومیخ لیکن دے کہ دا طاقت موجود دے چھ دے پوئی گی پا دے چھ زما رب غفار ہم دے غفور ہم دے اور دے کہ دا طاقت موجود دے چھ دے د خپل غلطے اعتراف کولی شي نه اللہ محسن دے اور دا غلطی معاف کی ارس ختم شي دا اللہ چې کوم اسمائی دا غي زمونږ په جون ډیر اثر پیدا کېدل پکار دی لیکن مونږ هغه نه خمینی جوړ کړی اوس چې هغه توبه مو نه ونی غلطی نه ونی بس یو خبره وکړه جهنم ته بځي
دا بل پهلو ورسره هم ګوره. سیدنا علی و فرمایل هغه سړی صحیح واعظ نه دی چې هغه د الله مهربانۍ دومره بیان کړي چې خلک د جهنم یره د هغې نه یېره شي، یا د الله رحمتونه دومره ډېر عذابونه دومره بیان کړي چې خلکو نه د الله رحمت تېر شي. دا به نه کوو. داسې ډلې شته زموږ دې ملک کې چې هغې په یو مونځ باندې 100 کروړه اوبې ورکوي سړي لږ. او چې یو سړی ړومبي دلته لاړ شي واپس راشي بېچاره لیونی شي، ځکه هغه ته احساس وي چې ما ټول عمر مونځ نه دی کړی. دا به څه کوم؟ د روتن روایتونه څه نه بیانوي خلکو ته. اول خو یې دغه جرم کړی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه حدیث منسوب کړی چې هغه نه دی فرمایل. دا خو جرم دی. او بل دا چې یو مسلمان چېرته کې الله باندې څخه یقین کو نه هغه والا هم تا عقیده برباده کړه. دا ډېر لوی ظلم دی. ظلم انتها ده. مبلغ د پاره دا پکار دی اول چې هغه صحیح او غلط وګوري، هغې نه وروسته دی بیا هغه د بشارت او تخویف په دې منځ کې ژوند تېریخ په کار به سمیخ. البته دا به نه وایو چې عمر رضی الله عنه فرمایل چې که ټول خلک جهنم ته ځي یو جنت ته ځي به زه یم. دا به نه وایو. دا درست نه ده دا خبره. که ټول خلک جهنم ته ځي یو جنت ته ځي به زه یم که دا خبرې دي هسې. دا پرېږده. د سلابي یو کتاب دی پیدا کړی ځان له عمر په نوم باندې، اردو کې شته دی هغه. کې دا ډېر ښه روایتونه شته دی. او زه ورته اوزګار نه یم چې هغې نه سړی راوباسي. سلابي ډاکټر دی. سیدنا معاویه باندې صحابه کرام باندې اکثر کتابونه لیکلي دي. دا ټول پیدا کې اردو کې ملاویږي. بس ما دا مخې له راشي راته معلوم دی، نور راته ډېر نه دی معلوم. باعثونه ته زه اوزګار نه یم، کتو ته نه یم اوزګار. کار دومره ډېر دی، ډېر مېړه غواړي چې دا باعثونه وکتې شي. تاسو والے اردو والا واخلئ، هغې نه نقطې روباسئ، زموږ علم کې راوله. پر به نه پوهېږي اردو باندې خو پوهېږي. دا په مونږ احسان شي چې دا ګوره علم کې اضافه وشوه، دا علم کې اضافه وشوه. ستاسو علم کې هم اضافه کېږي. دا ډېرې عامې خبرې دي، ممبرونو باندې خلک کوي. دا غلطې خبرې، ناجایز دي، غلط دي. هغه ته ځان معلوم دی، هغه عشره مبشره کې داخل دی، د هغه د الله او د رسول په وینا باندې د هغه یقین دی. هغه ته دا معلومه ده چې مهاجرین او انصار الله بخلي دي. هغه ته دا معلومه ده قرآن د ټول نه لوی عالم دی زموږ مقابله کې، چې کوم خلک هغې د فتح مکې نه مخکې اسلام راوړی دی، د هغې درجه لویه ده. د دې خو به دا مطلب شي چې نعوذ بالله هغه دومره نادان او ډپویده نه په دې باندې چې جنتیم که جهنمیم. دا مونږ ځان له بس یو شی جوړ کړی دی. ښه نه دي دا. صحابه کرام مه راولئ منځ ته. بل چا باره کې وایه خیر دی، صحابه باره کې مه وایه. هغه ډېر لوی خلک وو، هغې ته که یقین نه وی هغې به ایمان نه وی راوړی. هغې ته که د اخروي نجات یقین نه وی هغې به ایمان نه وی راوړی. ځکه حالات هغې ته معلوم و چې موږ سره خلک څه کوي. نو بار کې اهل کې، مال کې او جار کې چې کم تکلیف راځي تو کفرها الصلات، نو مونځ هغه مټاوئ، مونځ له به زور ورکوئ. هغه حدیث اگر چې د هغې اسناد کې خلک بحث کوي چې یا معاذ ان هم امرک عندي الصلات. په مونځ باندې ابن قیم یو کتاب لیکلی دی، کتاب الصلات. هغه اولولی کتاب. او د امام احمد کتاب دی کتاب الصلات. هغه وګورئ. لیکن داسې علمي نکتې دي چې هغه تا ته بل ځای نه میلاویږي. مثلا د سیدنا عمر هغه اثر چې هغه یو سړی ولیده چې هغه د امام سره مونځ وکړو، نو تپوس یې ته وکړو چې ته د څومره مودې نه داسې مونځ کوې؟ هغه دومره مودې نه. نو ورته ویې لا صلیت وحدانا ولا خلف امام، نه د امام پسې مونځ وکړه نه ځان له مونځ وکړه. داسې څه شی وایي، هلته څه کار وکړه. دا قسمه غلطۍ تاسو جماعتونو ته لاړ شئ. زموږ خو کار لږ بدل لګه، ماښام بل ته ما مونځ کوه، بل ورځ نو مولید چې یو سورې زمانه مخکې ځي راځي که نه، لایټ زه مخې ته نه پرېږدم ځان ته، شاته یې راځه
एक ډېر حکمتونه یو حکمت پکې دا غم دی چې د مقتدیانو پته هم لګي جیسے کہ نو بابا خام دا وایي چې بھائی تاسو کې یو کس څوک داسې دی دې کسې طرف ته چې هغه مانه مخکې مانځله ځي سجدې له مخکې ځي رکوع له مخکې ځي زه راپاڅېدم نو خلکو راګیر ما دلته مونځ کوم ما اورېدې ټولې خبرې سړی ما ته معلوم شي چې څوک خو ما چې دا خلک یې په خپله برابر کړي یعنې صحیح تربیت وکړي او عالم بیا کار سمیخ دلته به دا کتلي زمونږ مقتدیان مونږ پسې راځي د الله په فضل په دې محنت وکړي ځکه چې دا مونځ نه کېږي تو سیدنا عمر فتوه دا ده چې لا صلیت وحدانا تو د علوم حقانی د محتمم فتوه چلیږي که نه چلیږي چلیږي د مفتی سراج الدین صاحب فتوه چلیږي که نه چلیږي چلیږي او د عمر فتوه به نه چلیږي که راړو کې سړی دی چې دغه شان مونځ وکړي چې امام سره سره روان دی د هغه اواز ته غوږ نه دی ایښی نو هغه وایي لا صلیت وحدانا ولا خلف امام نو څه مطلب شو چې مونځ شو عجیبه ده د خپل علاقې د مفتی فتوه چې کوم دا قابل قبول ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرورده د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ فتوه قابل قبول نه ده عجیبه سوچ ده دا دوه کتابونه ضرور وګوره واړې واړې رسالې دي کتاب الصلاۃ په نوم باندې د امام احمد رساله کې ډېرې فایدې دي او د ابن قیم رحمه الله کتاب الصلاۃ کې هم ډېرې فایدې دي نو مونځ په خپل وخت باندې کول دا ضروری ده تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقه والامر بالمعروف والامر والنهي هغه صلات سره بیا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت دار چې اوتی تو جوامع الکلم ما ته چې کوم دی جوامع الکلم راکړي شوي دي یعنی د جامع کلماتو ویون کې څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وجنا هغه سره نور سيزونه مخې چا ضروری دي صوم صدقه امر او نهي امر جمع راضي اوامر نهي جمع راضي نواهي کله څوک منهيات هم وي قال ليس هذا درست خبره بیا جدا شو بس باب سره متعلق دغه ټوکړه نو سیدنا عمر فرمایي ليس هذا اريد دا مطلب نو دغه فتنه نه ویم کوم حدیث چې تماته وای دا نه ویم بلکې هغه فتن ویما چا برازي چې ته مصائب وای مار کوټای جنگ جدل چې خلق بای کې د اسلام د کمزوري کولو کوشش کوي د کفر د پاسه کولو کوشش وکړي هغه فتنه وای وګوره صحابه کرامو کې ډېر داسې دي چې غیبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتنو تپوس کو دا ولې دیره پرا چې زه فتنه او پیژنم نه لا به ځان بچ کوم فتنه او پیژنم نو ځان به بچ کوم چې فتنه پیژنم نه نو ځان ته بیا نشم بچ کولای زموږ خلک فتنه زده کوي یا صرف دیره پرا چې فتنه خورږي بس فتنه زده کوي بېشک خو د فتنې خورول لپاره دا نه مقصد دا فرقواریت او دا جنگ او جدل دا کې مې لانجې جوړي دا صرف دغه سیس پیدا کړی دي چې د فتنې نه دا گاهه مقصد دا نه دی چې زه د ځان بچ کم د فتنې نه مقصد دا چې نور فتنه کې واجم بس او که سړی هغه ته چېرته څه ده نیکه هدایت کېږي نو چې هغه بیا ترخ بوی کې اړو راځي نه دی خوښ ځان د فتنې حصه مه جوړوئ دعا کوي چې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ظاهری او باطنی فتنو نه ربا مونږ پناه غواړو نو زه چې ته کوم تپوس کوم نه دغه نه کوم چې ته وایې لیس هذا اریدو ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر لیکن زه فتنه یادوم چې هغه داسې موجونه وي لکه څنګه چې موجونه وي دریاب سو وخت پورې سیدا ساده روان دی نو یو څو زمانې داسې چې پای کې ټوله دنیا سیدا ساده روان ده فتنه پکې نشته دی هغه فتنه د سیدنا عمر وفات نرست شروع شوه هغه ته وایي فتنه د قتل عثمان رضی الله تعالی عنہ دا پیشنگوئی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
او دا دلیل دی د هغه د نبوت چې هغه د الله رښتینی نبی دی ورنه دې حالاتو پیشنګویي د کم ځای نه وکړه هغه وخت حالات خو نه و داسې نن زمونږ خلک څه چې ورکوي نه هغه د ځمکې یا د اسمان په باره کې وتا ته ووایي لیکن د مصیبت باره کې دا کم چې فتن راغلی دي د دې باره کې تا ته هېڅوک څه نشي ویلی سوال دی چې یو نبی امي چې هغه د ام القرآن د هغه څومره سفر دي نه معلومې دي هغې چېرته کیمبرج یونیورسټۍ ته نه وتلی نه یې چېرته بل ځای کې سبق ویلو سفر یې د هغه تجارت ته پاره دي 2 یا 3 سفر دي معلومې نور خو د هغه ژوند قرارید کې تیر شوی دی اجیات کې تیر شوی دی طائف کې تیر شوی دی مکه مکرمه کې مدینه منوره کې تیر شوی دی سبق یې نه دی ویلی کتاب یې لاس کې نشته دی لیکل نه ورتلل د کم ځای نه هغه دا پیشنګویي کوي دا حجت او برهان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت قال هغه ورته وویل لیس علیک منها باس یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین دا لومبی خطاب ورکړی شوی دی دا لومبنی خلیفه دی چې دته صحابه کرام و امیر المؤمنین دی سیدنا ابوبکر صدیق دی ویسه ویل خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم او دته وسه وی خلیفۃ رسول الله چې بیا دریم شي نو خلیفۃ رسول الله ګرانې ده کنه نو ځکه صحابه کرام ته امیر المؤمنین ہوئے روافض سے وہی جی لوگوں کو مجبور کیا اور لوگوں سے امیر المؤمنین کہلوایا لعنت اللہ علی الکاذبین او مر غوندې سړی دا کار نه کوي ستا غوندې سړی به کوي که عمر چې موږ پېژنو داسې نه دی ډېر لوی سړی دی او دې کې د لوی صدیق امیر المؤمنین څه معنا دې کې خو د مؤمنانو وصف دی امیر المؤمنین دا ټول مؤمنان دی دی یو مشر دی ٹھیک ده امیر دی د مؤمنانو امیر انتخاب چې کله کېدو نو سیدنا علی بګې مرګره او کنه مخالفو سیدنا علی موافقو او دا هغه پلاس باندې هغه لاس نیولې د سیدنا عمر مخې کړی دی چې موږ بیعت کوو د پلاس نو تا ته څه تکلیف دی ولې درد راځي چې کله هغې په دې متفق شو چې دا امیر المؤمنین دی که صاحب دی یا صاحب نشته دا اختلاف راشي که نه بیا ذهن کې اختلاف راشي بس بیا ورته هر څه بدلېږي تا ته د هغې څه پروا نشته دی ان بینک و بینها بابا مغلقا د دغې فتنې په منځ کې او ستا په منځ کې یو باب دی چې مغلق دی غین لام قاف بندول یو دروازه ده چې بنده ده دا صحابه دي د یو بل په خبرو پوهېږي ذاته نه پوهېږي به دی صحابه پې پوهېږي چونکې دا خبره سیدنا عمر د سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې وه نو ځکه دې ته اشارات وایي یو بل ته شپېلي کې خبره واړوله چې ستا په منځ کې او د هغې فتنې په منځ کې ما وویل چې دا د سیدنا عثمان د شهادت فتنه ده نو ستا د هغې په منځ کې یو باب دی هغه باب مغلق دی هغه بند دی نو قال ایکسر ام یفتح آیا دا به ماتولی شي او که نه کلاولی وشي څه مطلب دی ایکسر دا کم باب چې دی دا باب دی سیدنا عمر ایکسر آیا دی به قتلولی شي ام یفتح او که نه دی به په خپل مرګ باندې ځي حدیث دا مطلب دا کم باب چې دی اپوی دی په اجدا مایا دی نو زه چې یم نو ایکسر آیا زه ماتولی شم یعنی ما به خلق قتلی ام یفتح او کنا دی به کلاولی شي د جن نه به کلاولی شي په خپل مرګ به مړي او که څوک به شهید کوي قال یکسر نا وویل دی به قتلولی شي
دا پیشنگوئی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا حذیفه دا معلوم و او سیدنا حذیفه هغه ته په ډک مجلس کې وویل نو قال هغه ویل اذن لا یغلق ابدا دا چې کله کولو شو کنه دا بچره دا فتنه دا باب بیا نه بندي دا ونش دا وخت نشو شو سیدنا عمر شهید کړل شو سیدنا عثمان هم شهید کړل شو تو سیدنا علی هم شهید کړل شو راځه اور په دې صحابه کرام تر دې دور پورې راځه سمل ویل خلک شهیدان کړل شو لا یغلق ولا دا وشر بیا نشي بندولې اصل بنی آدم چې هغه فتنه ته ټینګو او الله صد باب جوړ کړو اسو کو سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا الله پاکي او کمال پیدا کړل دغه دروازه چې ماته شو مسله ختم شو بیا راځي کنه سیدنا علی او د نور بویل صحابه کرام بارے کې ویل چې کفلانه مل شګنا نو دا سرونه بداسه الوزی لکتبه جدا حنزل له ترخین وانه کنه د ترخین وانه غونډه به خلک د خلکو نه سټو نه الوزي نو سیدنا عمر ته دور دا شروع شو اوس چې ته هر اسلامی ملک ګوري دا لو بشورو ده دا روانه یې بس دا پیشن کوي دا روانه یې کوشش به مونږ دا کو چې د فتنې سبب بم نه جوړیږو اذان به فتنې ته ورکو هم نه خدا د خپل اسباب مطابق کی یا اساس چې رب العزت والی انسان به ارادتن ځان فتنې کې نه ورچي د فتنې وجب هم نه جوړیږي د فتنې شکار کیږي هم نه د ځان د بچ کولو کوشش وکړه اذن لا یغلق ولا اتا سمارا بروس کتاب راګم سار چماو کو ہوتا ہے کہ د بعد خبرو باندې انسان نه پوهیږي استادان ډېر خبرې کوي داسې خو چې کله تجربه کې خپل راشي نو بیا پوه شي مونږ چې کله په سرګودا کې سبق نو مونږ د ترجمه آداب ویلو د قرآن د ترجمه یا د حدیث د ترجمه څه آداب دي نو په کې یو ادب دا لیکلو چې کله تاسو د قرآن ترجمه کوئ نو ویلیو چې ترجمه حامل المتن هو ترجمه حامل المتن هو مونږ به نه پوهیږو څه مطلب ترجمه راګه نه یعنی یو سړی یو ترجمه کوي نو پکار دی چې هغه جملې ولیکي که حدیث ته چې حدیث ولیکي که قرآن دی چې قرآن ولیکي که چا عبارت دی چې هغه عبارت ولیکي نو چې بیا د هغې ترجمه وکړي زموږ د نوي دور کې خدا تحصیل حاصل جی عربي دی ولیکله بیا ترجمه کوي نو خدا چې بس عربي دی لري کا ترجمه ولیکه دا د نوي خلکو دغه ځان له اسانتیا جوړ کړه او څه چونکه تصنیف تعریف سره به تعلق ده ما چې کله شروع کړه زه پوه شوم مثال تاسو کته شي الاسرار المرفوعه مقدمه کې وګورئ تاسو چاغه سړی چا چې د کتاب ترجمه کړی دا هغه د حلیه روانه کړی دا ینه دا زمونږ چې کوم اردو لیکوال لی بیچارهګان دیله اکثر د لفظ معنا نه ور دي دی یو سیس په بل څه لیکي او چې کله ترجمه حامل المتن اصل متن ورسره یې کنه انسان پوه شي چې بای دا سم مسله پکې کړی دا او زما خپل تجربه دا ډېرو تفاسیر خلک ترجمه کوي پهګه چې کم ځای ګران راغلی دی بس هغه دې لرکړی شعر چې ګران راغلی دی اچا د هغې نه وضاحت کړی دی نه د هغې مرجع خولی ده دا تجربې زمونږ کېږي داسې کله سړی پوهېږي خو بس ممکن دا د کتابت غلطي دلته هغه لیکلي دي چې مونږ ته معلومه نه شوه چې دا پلار څوک باپ کون ته باپ په ځای څه ویلي دي باپ خپل کتاب کې تصحیح وکړی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله ته چې کوم منسوب تقریر دی اسې زما یو تجربه یاد اوساته هغه دا چې د اکثرو بزرګانو دا کتابونه خپل نه املا هم د هغې نه په هغې کې داسې بلنډرز وي چې هغه د هغې د علم مناسب نه وي نو دې څیزونو باندې زه اعتماد نه کوم تاسو هم خامخا شک مه کوئ خو خامخا دغه خبره ورته مه وایئ ډېر داسې کتابونه شته چې زه ګورم بالخصوص د خپل استادانو
او چې کې سراشي مخه ته نو مال حیرانتیا راځي دا اصلي ګلی او دا خو یا نا اهل خلق پې کې لیکلو کی چرې د پلار په کتاب کې اضافه مګوي چې کوي هغه نه تاسو کې د استاد په کتاب کې اضافه مګوي چې کوي هغه نه تاسو کې دا نه اهل سړي کاری عبدالرزاق چې کوم دی عبدالرزاق محدث دی کنه ته دیو بھانجا ہوگا نا نلایق هغه واده په کتابونو کې اضافه کوله ته دی وایي نه محدثین دا متروک دی متروک نه دی خدای اضافه د وجه داغه د صحیح او د ضعیف چې کله پته نه لګي واده یې پری ته دین په باب کې د ځان پوهیږي په دې چې زما کتاب کې تا د اضافي اجازه نشته کته کې خپل کتاب کې هامیش کې ولیکه او دا ډېر آسان کار دی چې زما کتاب ستا مخې ته راشي ته پکې 200 غلطۍ ماته وښیه دا ډېر آسان کار دی خو که تا ته زه وایم چې دا یو صفحه ولیکه نو ستا ایمان به مونږ وګورو بیا پته ولګي دا ډېر آسان کار تنقید ډېر آسان کار دی بیا صحیح تنقید دا ډېر مشکل کار دی هسې تنقید خو ډېر آسان کار دی دې سيزونو نه ځان ساتل پکار دي ترجمه حامل المتن هو پدې ما چې کله دغه کار کو د اسرار مرفوع ده نایبانم پوه شم بیا اعلان به توبیخ باندې ما کار کړی دی اوس هم کله کله کوم پکې ټایم نه هغې نه هم زه خبر شم چې پای کې اصل کتاب سره او صاحبانو سره لیکلی او د هغې ګراني هم دا چې که مې حوالې هغه ورکړي دا کتابونه نه ملاوېږي هغه د نیټ کې سرچ کم بیا چېرته هغه فایل پیدا کم هغه پرنټ کم نو وګورم چې دا هلته څه یې داسې لیکلي دي ترجمه حامل المتن هو دا چېرته مونږ هغه 78 نه مخکې اورېدلي وو اوس تجربه کې دا راغله بعضې خلکو خیال لایي چې زما دا پلار دی یا استاد دی هسې لګیا دی هسې نه لګیا د هغې یو تجربه او د هغې تجربې په بنا هغه لګیا دا انسان له هغې عقل ورشي چې د خپله تجربه کې هغه نشي او ټرسټ کوئ په خپلو مشرانو باندې اعتماد کوئ اندادن تقلید مه کوئ ټرسټ کوئ اعتماد کوئ شاید صحیح تحقیق وکړه په دې ځای کې چا سره چې دغه کتاب وي اردو والا تقریر د بخاري نو په کې باپ لیکلی دی باپ نه باب یعنې د بې په ځای پی لیکلی شوی د دروازې نه پلار جوړ کړی دا غلطي وي دا شیخ الحدیث صاحب غلطي نه ده دا د املا لیکون کی داسې غلطۍ ډېرې دا املایي کتابونو کې دا قسم سیزونه ډېر راځي فیض الباری د شانور شاه کشمیری رحمه الله املا ده مولانا محمد چراغ صاحب درې جامع ده دو درې کسان نور دی مولانا بدر عالم صاحب دی یو کس بل هم د کله پکې هغه هم شریک دی په دې کتاب کې یو 2 غلطۍ لري ډېرې زبردست ګوري نه خلک کتاب کې کته نه شاید چې ذکر یې کړی یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د عزا ذکر وکړو پیره نو یې فرمایل چې کله زه د خپل قوم په دین باندې هم نو ما د عزا پیره په نوم باندې د خړ رنګ یو بیزه چې کوم دی دا حلاله کړی دا فیض الباری کې شته او د هغې راوي څوک دی هغه سړی چې خلک ورته دجال مې د دجاجله وایي معنان روایت قابل قبول نه دی املایي کتابونو کې دا غلطۍ راځي پرې کې دا غلطي هم لیکلې ده چې کان محمد بن عبدالوهاب رجلا بلیدا محمد بن عبدالوهاب نجدي او پلید سړی و دا پای کې لیکل ده او زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد حسین نیلوی رحمت الله تعالی علیه ویل چې مونږ ته خپل استاد مفتی کفایت الله ویلو چې کله دا کتاب چاپ شو دا جمله پکې رااله هغه ویل چې دا جمله زمانه ده دا ما چې قول ذکر کړي بیا مې رد کړي تاسو هغه قول لیکل ردم نه لیکل خدا تر اوسه چاپ کی غلط سلط اسوک پاغه تنبیه هم نه لګي نو به جرأت هم چا کې نشته چې تنبیه ولګي چې دا جمله درست نه دا املایي کتابونو کې دا غلطۍ راځي
جملے غلط دي. مولانا منظور نعمانی دا شاہ انور شاہ کشمیری شاگرد دی. هغه کتاب لیکلی په دې موضوع باندې بیا محمد بن عبدالوهاب نجدی باندې هغه کتاب لیکلی هغه پیدا کړي. یہ بتا دا المحنت قیمتم معلوم ہی جیسے شعر ہے نور محمد والا چاپکڑ ہے کراچی والا ورکوٹے کتاب ہے تمہارا مختصر ډېر تاریخی دستاویز دی. د مدنی رحمه الله هم پای کې د رجوع تذکره ده. باندې کتابونه واړه دا تاریخی کتابونه دي باید چې دا سړي سره پراته وي دا ساتل پکاري ځان سره. مونږه د محمد بن عبدالوهاب نجدی پیروکار نه یو لیکن اصول لائی چې یو سړی حق پرست وي نو د هغه دفاع وکړو. دا حق پرست سړی و غلطۍ کې مرګرتیا نه کوو که څه سیز ته هغه شرک وي دا نه ضروري چار شعر شرک د هغې سچویشن ته وګوره که نه یعنی کم ماحول کې کومه فتوه لګولې ده اهل علم په دې پوهېږي چې د فتوی بنیاد چاپېرچل باندې مې حالاتو باندې مې قاعده کلیه نه لکه یو سیز ته شرک وي دا مطلب دی ته اوس هغه بار بار سنډوه خلکو ته چې دی لیکلي دی فلانی شی شرک دی فلانی شی شرک دی نبي وی نه هغه حالاتو کې چې کوم حالاتو د هغې مناسب هغه کار کړی دی هغه په هغې تناسب کې ګوره ایسه اعتراض بنئ نو بارکیف دا قسم اغلاط راځي دا کتاب کې چا سره نه کې د باب په ځای باب کې باب دا ما چې دویمه خبره وکړه چې اکثر د املایي کتابونو کې باعث نه تاسو نن لړ شئ کتاب کې دې پسې یو فایده لیکلی ده فایده بیا وګورئ بالکل غیر متعلق ده دا شیخ الحدیث رحمه الله د شان مطابق نه ده داسې چا ویلي یو یعنی کله کله عبارتونه اګډ وډ شي زما یقین دا چې دا عبارت د بل چا دی هلته چې لیکلی کتاب چې تاسو سره بیا به وګورئ قال یکسر قال اذن لا یلقب ده قلنا کان عمر یعلم الباب موږ تپوس وکړو د سیدنا حذیفه نه چې آیا عمر دروازه پیژنده هغه وی نام ولې نه کما ان دون الغد اللیله څنګه چې د نن شپې پسې سبا دی که نه او سبا شپې پسې ورځ ده نو داسې عمر ته هم پته وه چې د دې نه څوک مراد یعنې په دې خبرو لکه څومره لوړه حوصله ده چې سړی د مرګ د یرې په بنیاد باندې څه کار نه پرېږدي دا کوي خلک البته جهاد فی سبیل الله کې لانجې جوړې کړي یعنی آئے روز آئے دن بے شمیر ایکسیډنټونه کېږي په جهاز کې کېږي په فلاینګ کوچ کې کېږي په سایکل کېږي په موټر سایکل کېږي دا کارونه هېچا پرې نه ښودله خو جهاد جیل ته سړی مري دې ته بانې وي دا بانې دي مال دا خو هر ځای راځي مرګ خو یقیني څیز دی مرګ ته عربی کې الراحه هم وایي که نه چې عمرې اتلی نو لومبی وخت بالکل لکه مونږ عمرې نه راووتو لکه د صفا مروه نه راووتو مسعا نه راووتو لوځی ده نو دې کې څه شور جوړ شو یو زنانه چغې کړې الراحه الراحه ما ته کور والا وایي دا څه وایي مې دې څوک مړه شو وي دا خو راحت راحت وایي که نه الراحه نو مې دې مطلب دا دی لکه زموږ څوک مړه شي نو موږ وایي دا دمه شوې سړی دنیا نه دمه شي سړی چې مړ شي نو دنیا نه بېغمه شي بس خبره ختمه شي ځان له به ګټم اولاد له به ګټم شپه به کم ځای ته ورم ورځ به ماسپښین به څه خوري چې سهار شي نو ښځې به ورته ووایي یاره غلمې به څه خورو که نه په سړي باندې ډېره بد لګي ټوله به دې غم کې دی رہی چې بار راځي چې دا پلانی شی نشته پلانی شی نشته پلانی شی نشته نو یو شی داسې دی چې سړي باندې کله هغه راشي که دې ټول لانجونه بې غمه شي اوس ورته څوک دا نه وایي چې دا پلانی شی نشته او دا داسې وکړه دا داسې وکړه دا داسې وکړه دې وجه باندې عربی کې موت ته الراحت وایي کما ان دون الغد اللیله انی حدثت بحدیث لیس بالغالیت ماغه ته حدیث بیان کړ داسې حدیث چې کې اغلوته نه وه اغالیت د اغلوته جمع ده
اغلوطه معنی غلط خبره اغلوطه کله دونه دم وای په دین کې و دونه نه وایو دا ډېر لوی لانجه ده دونه وی خلک یو خو د علم د زواتولو لپاره سړی څه شکل بدل جوړ کی کنه لکه تا تاسو کې چې کا ونه راځي کې اډو تنا نه یې کما ونه چې په کې لرګي نه کام سے سزمیخ اکیلے ونه دا اوس کېله ونه هم ده لیکن لرګي خو پکې نشته نو که داسې علمي تپوسونه وشي چې د علم پای کې بړوتري کېږي خو ټیک ده خو کاسې محض دوڼه ویلي د خلکو د خاموش کولو دپاره دا جایز نه دي کله خلک د خلکو د خاموش کولو دپاره څه غلط عبارتونه ویلم شروع کړي دې لپاره چې زما علمي ساک پچاوانی کینی دې تم اغلوطات وي په دې باب کې یو ضعیف حدیث ترې چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات یہ حدیث اسناد کے کلام شتا لیکن دا کار جائز نہ رہے یہ مسلمان و دو کا گناہ سے خبر ہے جناب ٹھیک ورتا کینا فحبنا ان نسأل حذیفہ حبنا مونږ او یریدو د دې خبره نه چې بیا دې مونږه تپوسو کو د سیدنا حذیفه نه مونږ بیا هغه تپوس نه کو مونږ بیا داغه نه تپوس نه کو د یری د وجه فامرنا مسروقا فساله د مونږه د مسروق نه تپوسو کو چې تپوسو کا هغه تم وینا وکړه تپوسو کا هغه ته تپوسو کو ان فقال الباب عمر باب سره عمر دلته کې باب لیکل دی کنه نه باب عمر ده حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي دا حدیث ہو گیا تھا نشر نہ کو نہ خوي دلته ټایپ کې ځان سره دا لایو روان دی باندې قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان د سلیمان د پلار نوم دی طرخان تریخ الف نون طریخان یا طرخان التیمی اداغه استاد دی ابو عثمان النهدی عن ابن مسعود آخری راوی دی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلہ یو سړی دی اسلام ابتدا ده د اسلام ابتدا ده خلق نوې نوې مسلمانی او څومره جون چې خلقو تیر کړل ټوله بے پردګۍ کې تیر کړل دا ټول سونه ورته مخې ته کېده اوس به اعتراض نه راځي په حدیث باندې عمر بے پردګۍ کې تیر شوی دی خلقو کې آپس کې تگ راتک کې څه مسله نه وه او څنګه چې اوس هم بعض علاقو کې زنانه بار بے پردې ګرځي دا شان هلته بے پردې ګرځېدل اوس هم د پښتنو بعض علاقو کې زنانه بے پردې ګرځي ډېر شي علاقې شته کار کوي زنانه غر ته ځي په هغې اعتراض نه وي خو چې بازار کې ګرځي په هغې اعتراض وي دا مسایل پیدا کوي دا څیزونه دا د پردې څیز دی او پرده کې ساتل پکار دی نه په بانډو کې بار ګرځېدل پکار دی بې پردې او نه په بازار کې بې پردې ګرځېدل پکار دی دواړه ګناه ده که غر کې ګرځي بې پردې هم ګناه ده که پټي کې بې پردې ګرځي هم ګناه ده که بازار کې بې پردې ګرځي نو هم ګناه ده ته دا مه وایه چې دا ګناه دی دا ګناه نه ده ګناه چې ابار ځای ګناه که جماعت کې بې پردې ګرځي جایز بھائی نه په هغه صورت کې به جایز دي چې جماعت د دننه نه بالکل بند دی او نارینه ورسره څوک نشته ٹھیک ده خلکو د معصیت د جواز د پاده یو شی جوړي پلاني دی چې ګرځي بازار کې چې کې ګرځي ته پوسټ کې د پښتنو خدای په پټي کې کار نه کوي نو څه مطلب چې هغه جرم منې ته چې هغه ناجایز دی چې هغه ناجایز دی هم ناجایز
یعنی د یو جرم موجودګي د جواز د پاره دلیل نه دی چې شی جرم دی ارزه جرم زنانه چې ارزه بے پردی ګرځي شرعي پرده نشته نه ګناه ده تو زنانه باغ زمانه کې بے پردے ګرځي دي داسې حالات دي سړی نه مسلمانۍ ټول خلک بے پردې ګرځي د کورونو چار دیوارې نشته ده تامبو ده تامبو 400 پر داخلي ټول سچويشن ته وګوره ته شواده حدیث باندې مرا چې سړی لړ پر خځه خپل کړه ولې خپل کړه څه وجه یې کنه د عربو آبادو توا چار دیواری نو داغي عام آباده داسې وی چې هغه ټینټو دا خورستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لړ نو بیا دو کوټو سره کمرو سره غیر چاپیر چار دیواره جوړ شوې صحن جوړ شو صحن به لیکن اوسم تاسو لړ شي غرونو علاقې ته ځتلې پاتې شي عمل ته داغي وسم چار دیواری خو نه ته سکول کالج یونیورسيټي چار دیواری نه کولای واسو چې بغیر څنګه ګرځي دغه شانتي سچويشن ده دغه شانتي حالات دي او پدې کې یو سړی ادا کار کوي ان رجلن دا سړی انصاری ده صحابي ده انصاری ده نور روایتونه معلومه ده اصحاب من امراه قبله در سیدل وکړل یو خزیتا د خلیدو په باب کې پرې خزرا جماعت نبارو ترې پردای خځه خپل کړ فاتن نبی صلی الله علیه وسلم احساس ورته شو چې کار وخت نه لشه تاسو وګورئ خلک دا قسمه سيزونه راوړي تاسو وایي چې صحابه سي دي معفو عنهم ادا ټول جنتیان دي موږ اوسم وایي جنتیان دي تدا جرأت وکړه تا بدولک زناګانی کړي په ځان اقرار نه کوي او صحابه نه کې یو ظلم شي ناغلل شي هلاک تو وزنای تو یا رسول الله فرق کوا قرآن دانه فرمایلی چې صحابه نه غلطی نه کیږي مونږ وایو صحابه مغفور لهم دي مغفور لهم هغه سوګي چې ګناونه کوي به الله معاف کوي تا څه تکلیف ده ته چای چې ګناه کړی دا هغه وی معاف کوم کسای ګناه کړی دی معاف کوم یعنی یو د نبی شان دی یو د صحابي شان دی صحابي نه غلطي کیږي موږ دا نه وایو صحابي نه غلطي نه کیږي موږ صرف دا وایو چې خلافت ملوکیت کې د صحابه کرامو کې مې غلطي خولي دا غلطي دي نه دي ګل زموږ بارا کې دا مو چې کنه موږ صحابه کرام معصوم ګڼو صحابه کرام نه اخطا کی بشمیره ته شوی دی او بشمیره د قرآن فرمایلی چې دی موږ معاف کړی دي صحابه کرام هغه لوی خلق دي فاتن نبی صلی الله علیه وسلم فاخبره راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فوري خبر کا څنګه چې یو قابل شاګرد استاد مختار سګدي خپل ځان او شاګرد میاس کې دغه فاصله مساته دی ورولو ده البته د حیا فاصله وساته زمونږه د استادانو شاګردانو میاس کې د حیا فاصله نه او نور فاصله پکې ډېری نه حیا فاصله وساته هر شاګرد لکه د زوی په شان ته وګڼل شي کار وسمیخ هر شاګرد لري مين ورکړل شي ډیره پارا چې هغه د استاد نه هر قسم تپوس کول شي دغه फायदा ده صحابه کرام ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مخه دا خبره کوي خلک تبا ګستاخی نه 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 ګستاخی په دې وجه نه چې دا مسلې حل صرف هغه سره دی وسه کوي اوس مسلمان شه ما داسې غلط کار ما وکړو فاخبره نه خبر ک نور حدیث تر په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سات ناستو سوال شو اس پته نه لګي یو سات پس بیا غبانه آثار ښکار شو د وحی هغه ویل راځه اوس ورته تا هغه نه چې موږ سره د ماسپخین مونږ کړو هغه جی آیم هغه چې الله استا مبارک آیت رو لګو چې فانزل الله اقیم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات
ان الحسنات یذهبن السیئات دا آیت هغه ټوکړه چې په دې خلک اعتراض کوي. ان الحسنات ته حرکت تو وګوره رابطه دلته مړه فعل پټ دی. ان فعل الحسنات یذهبن السیئات هغه نه پیاده ری بیچاره نو په قرآن اعتراض کوي. یہ قرآن کی جی اعرابی غلطی ده دا کوتکان دی ما په دې پوه کړی چې غیر عربي سره به اعتراض کوي، عرب سره اعتراض نه کوي. چې کوم ځای عجمه راځي د قرآن په فصاحت بلاغت خلک اعتراض کوي. اقیم الصلاة طرفی النهار اهتمام د مانځه کوا طرفی النهار دروازه په دواړو حصو کې دروازه طرفین دي سحر او ماښام ماسخوتن دې دواړو باندې اهتمام د مانځه کوا وزلفا من اللیل او په ټوکړو د شپې کې دنه استدلال کې مفسرین عبدالله ابن عباس ته کوي چې پنځه منځونه ثابت دي اجتهادي استدلال له ان الحسنات یذهبن السیئات کول د نیکو لری کوي دا افعالو د ګناهونو له کارونه د ګناه یعنی چې کله سړی نیکی وکړي نو ګناه ختم کیږي. دې نه څه معلومه شوه دا قبله چې کوم دا معفو عنه نو څه مطلب چې اوس خیر دی که سړی دا کار کوي هلته تا د وایي سچویشن ته وګوره دویم دا چې هغه غیر ارادي کړی اوس خو به یو سړی دا نسته چې کوم دی یو اراده کي او ځي دا کار وکړي نو آیا د آیت به هغه ته شامل وي؟ دواړه ځان الله خبرې دي. زمونږ خلک د چا ښځه د هغه مخکې ښکلولی شي نه شي ښکلولی حالات بدل دي زمونږ دا ګناه دی. لیکن دغه شان معامله دا کومه چې بلا اراده شوې ده او حالات یې دغه دي دا کوم چې بالکل سفور دی بې پردګي ده په داسې حالاتو کې انسان څه ګټه خو نه ده. یو ځای کې سپي که نه سپي او تا کولو پرېښي او دله یې لاس تړلی چې ګټې ته ونه ګوته کوي سړلی یې لاس تړلی دی اوس کوي فتوی لګول خو ډېر اسان دي جي او تا ټول یو ځای پرېښي دي که نه واده کې دی مې یو ځای پرېښي دي کویدن کې دی مې یو ځای پرېښي دي نو څه به کېږي نه مسله دی برباده کړه او دا دغه حالاتو کې هغه دا کار کړی دی که دغه شان حالات سړي ته پیش شو او د جذباتو نه بلا اراده دا کار وشي نه صحابي تپوس کوي چې فقال الرجل دې پسې هغه دا وایي که نه چې تا هغه نه چې ماسپښین دې مونځ کړی هغه وایي جي هغه یم هغه یې بس استغفار وایه زه به مخوان دا سړي ویل یا رسول الله علی هذا آیا دا وایي زما دپاره دی قال لجميع امتی كلهم هغه فرمایل نه زما د امت د هر فرد دپاره دی. خو کله چې خبره پوره کوه چې په دغه شان حالاتو کې په دغه شان سچویشن کې سړی د جذباتو نه دومره متاثر شي چې دی مغلوب شي بس ټیک ده معفو نه غیر ارادي ٹھیک کنا تو ورته سکیم جوړه اطلاع کې وینا کې ځای ورته ہے چې بلان کی ګوټ تراشه تان کې غاړه تراشه دا بل اراده ده دا بلا اراده نه دیو نمای دا حدیث مخوره ځان په پوهیږه دا عوامو ته مخه دا حدیث دا عوام بس وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایلی دي چې تا یو مونږ کړی امیاس کې پر دا خځه خپل کړه او پسې بل منځوګه دا رنګ بورګي کا هم دا رنګ بورګي تا دا سچويشن نه خيا هم دا قسم حدیثونه هغه چې د خلقو تمنا مادي او نیاسفته پوری دې پلاس ورجي دی اور خندنه کوي دا غي وجه چې حدیث منی نه چې کله حدیث نه مانی د صحابه کرام او اقوال نه مانی خبره ختمه هغه سره همغه د ایمان او د کفر خبره ده حجیت حدیث خورستو خبره لکه چې زمونږ ایمان دا چې اوسړی حدیث حجت نه غني مسلمان نه ده
مونږ سره په دې جزوي سوزونو کې بحثونه نه کوو. مونږ به ښیو د ته چې د پیغمبر کار سره تبیین دی. هغې تبیین ما ته بیانو کې خلک دوکه کوي. بیان او تبیین کې فرق نه دی. مقامات حریری ابتدا کې تاویلی مقدمال ته وتو ګورې چې تبیین څه دی بیان څه دی. قرآن بیان للناس دی لیکن پیغمبر د زی لتبین للناس ما نزل الیہم. د قرآن مفسر څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې وجه د حدیث حجیت چې څوک منکري د هغه اسلام اړشته نه ګپ لګیس. دا په بیان او تبیین کې فرق نه کوي. جاوید صاحب هم دا غلطي ده. اب بیان او تبیین کې فرق نه کوي. تبیین اپویږي نه چې نه پوهېږي. خو به دا کله کله سړی اور غړېږي. لوی لوی خلک غړېږي. واړه خلک ټپک نه خوري. دوی ټول عمر په څلوري دي. وړوکی سړی ټول عمر په څلوري دي. ټپک عالم سړی خوري. دا د پوهې باوجود غلطي ده. تبیین ځان له څیز دی، بیان ځان له څیز دی. هذا بیان للناس ځان له خبره ده او لتبین للناس ما نزل الیہم ځان له خبره ده. غلطي دغه د بنیادي په دې وجه حدیث حجت دی. دا فرق هم غلط دی چې سنت دی ته وایي او حدیث دی ته وایي. اصطلاح د محدثینو هغې اجازت موږ ته نه درکوو چې ته پکې ځان اصطلاح ټکوې. دا د محدثینو اصطلاح نه. ته چا چې اصطلاح د هغې سره د هغې په ژبه کې خبره وکړه. سنت ځان له څیز دی، حدیث ځان له څیز دی. خو هغه هم چې کوم دا فرق وي د هغې وجه درته وښیم هغه دا ده چې بعضې څیزونه داسې دي چې هغه احادیثو سره ثابت دي. سنت کې هغه نه وي. سنت کې یو څیز نشته او په حدیث کې یعنی عمل کې نشته، په حدیث کې شته. نو داسې خلک شته چې هغې وایي چې دې حدیث باندې چې عملونه که نه مسلمان نه دی، مونځ نه کېږي، فلانی چل نه کېږي، فلانی چل نه کېږي. د هغې جواب د په حدیث سنت او د حدیث دا فرق کوي. بنیادي وجه دغه ده. خو دا درست نه کوي. دا ابن رشد کړي دي اصل کې. ابن رشد او د هغې مخکني متفلسفینو کوي. دا هم فلسفه زده دی که نه. دوی دا مصیبتونه جوړ کړي. مونږ دا خوا نه ځو. دا اصطلاح د محدثینو ده. د محدثینو اصطلاح کې چاته دا اختیار نشته چې پکې د ځان یو ټانکه لګول شروع کړي. سنت ځان له څیز دی او حدیث ځان له څیز دی. سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال ته وایي او حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال ته وایي. دا دواړه شریعت کې حجت. حدیث که د هغې اسناد صحیح دی حجت دی. البته په دې کې اختلاف شته چې آیا موږ په دې باندې عقیده ساتلی شو که نه شو ساتلی. قرائن چې کله موجود وي د خبر واحد سره کرا حجت دی. په عقیده کې هم حجت دی. یعنی قرینه موجود ده د خبرې چې خبر واحد کې څه بیانېږي په هغې قرائن موجود دي. د قرینې د وجې هغه حجت دی. که نو مې دغه نوم اهل ظواهر خبر واحد بغیر د قرینې نه مغي حجت غني. دا اهل ظاهر رائے ده. بار کې د حدیث کې زمونږ د پاره خبره دا شوه چې که انسان نه د یو منځ او د بل منځ په منځ کې څه ګناهونه وشي نو الله هغه معاف کوي. ستړي یې که نه یو حدیث ووایو؟ ستړي ځای چوټي کېنه. سبحانک اللهم یو حدیث له جماعت کتابونه راوړي او پاتې شو.